शहबाज शरीफ او جنرال عاصم منیر ډونلډ ټرمپ سره په وایټ هاوس کې ملاقات کړې ده. په دې ملاقات کې څه خبرې شوې دي په میډیا راغلي دي کنه، په هغه هم ډیټیل سره خبره کوو. خو دې ملاقات نه پس شهباز شریف او د ډونلډ ټرمپ صفت یو ځل بیا کړې دي او دې ملاقات کې ډونلډ ټرمپ شهباز شریف ته هم یو ډیر غټ پروتوکول ورکړو، ډیر غټ عزت ورکړو. عزت ولې ورکړو؟ تاسو لا پته را چې د پاکستان او د سعودي عرب چې کوم د آرمي د دوړو ترمنځ معاهده شوې ده، نو هغه نه پس د پاکستان په نور دنیا کې په ټوله دنیا کې په نور ملکونو کې ریسپیکټ لک سیوا شوی دی. ځکه چې د آرمی چې کم د انډیا او د پاکستان کم جنگ شو او کم رافیل د پاکستان آرمی انډیا ته راغورځولې وي، نو هغه نه پس د پاکستان آرمی ویلیو نور هم په دنیا کې سیوا شوی ده. خیر په هغه مون خبره نه کو. د ډونلډ ټرمپ د شهباز شریف چې کم ملاقات شوی دی ورسره جنرال عاصم منیر صاحب زمونږ آرمی چیف او ورسره هم په دې ملاقات کې شریکو. پاغه کې څه خبره شوی پاغه ډیټیل سره خبره کو. خو شهباز شریف د دې ملاقات نه پس د ډونلډ ټرمپ صفت یو ځل بیا کړی دي. شهباز شریف ویلي دي چې ډونلډ ټرمپ د امن دای دی، ډونلډ ټرمپ د امن سفیر دی. ډونلډ ټرمپ د امن د پاره هر څومره کوشش کوي چې په دنیا کې امن راشي، خمو کمل کوشش کوي چې په دنیا کې امن راشي. خدا خبره بالکل حقیقت نه ده. په دنیا کې چې په څومره ملکونو کې جنگونه کیږي نو پاره کې به د ټرمپ انوالومنت خامخا وي. ټرمپ امریکا او په هغه جنگ کې ضرور انوالو وي، یا ډایرکټلی او پکې انوالو وي یا پکې انډایرکټ انوالو وي. نو ټرمپ څنګه د امن داغي دی، ټرمپ څنګه د امن سفیر دی چې په دنیا کې امن راولي، نو بیا په دنیا کې د جنگ چا جوړ کړی دی. خو شهباز شریف او د ډونلډ ټرمپ صفت کړی دي. بل طرف ته د IMF یو ټیم بیا پاکستان ته روان دی، ځکه پاکستان ته یو بل قرضه ملاوي دوه ول سمره قرضه ده. پاغه هم خبره کوي. تو نه پهله ټرمپ چې کوم ملاقات وزیر اعظم شهباز شریف سره او جنرال عاصم منیر سره د پاکستان آرمی چیف سره چې کوم ملاقات شوه دی، نو دا ملاقات دورانیه چې کومه ډیره غټه دورانیه و، یو غنټه 6 منټو نه زیات دا ملاقات په وایټ هاوس کې جاری و. خو په دې ملاقات کې چې دنه کمی خبرې شوې دي نو هغه میډیا ته نه دی راغلی، ځکه په دې ملاقات کې میډیا نه و الاو. نو اوس کومې خبرې شوې دي، سیکرټ خبرې شوې دي د دواړو ملکونو ترمنځ څه هم شوې دي، خو هغه میډیا ته مخې نه دي راغلي. خو بعض سورسز دا خبره کوي چې ډونلډ ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم نه د خبرو مطالبات کړي دي. اوس څه خبرې دي هم میډیا ته نه دي راغلي. لکه په دې ملاقات کې چې څه خبرې شوې دي هغه واضحه تور باندې کلیر ان کټ میډیا ته تر اوسه پورې نه دي راغلي. خپل طرف ته IMF بیا د پاکستان دوره کول والده، ځکه IMF د 7 ارب ډالر قرضه کې ډومبنه کش پاکستان ته ورکول والده چې په دې کې به هغه د پاکستان وزټ کوي. د پاکستان د ټرمپ چې د IMF چې کم ټیم دی او پاکستان ته راځي او مختلف سناسب شرایط په پاکستان ته کې دي، سناسب خبرې باتري وخامخه کوي. لکه په ځکه په دې کش کې به 2 ارب ډالر قرضه پاکستان ته ملاويږي. ټوټل 7 ارب قرضه ده چې په 7 ارب ډالرو کې به 2 ارب په ډومبني کش کې ورکړل کیږي. نو دا ډومبني کش ورکول نه مخکې ټرمپ د IMF چې کم ټیم دی هغه پاکستان وزټ کوي، پاکستان سره بخامخه حکومت سره بناسته کوي یا سناسو امور باندې به ډسکشن کوي. هغه نه پس په دغه 2 ارب ډالر قرضه چې کم دی د پاکستان حکومت ته ملاويږي. جی نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس وو. د ویډیو کتلو ډیر زیات مننه. والسلام.